الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم صدق الله مولانا العظيم. په دې صورت کې درې مسلې اساسی او بنیادی او د عقیدې مسلې روانې دي چې یو توحید د الله رب العزت ته د الله یووالی دی او دویم اثبات د رسالت او د وحی دی او دریم چې کوم دی نو اثبات د قیامت دی او د حساب او د کتاب دی. دا درې موضوعات په دې صورت کې روان دي. الله رب العزت فرمایي وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ کله چې اولستی شي په دوی باندې آیاتونه ښکارا قال الذين لا يرجون لقاءنا وایي هغه کسان چې امید نه ساتي زموږ د ملاقات نه یریږي زموږ د ملاقات نه سوای ائت بقرآن غیر هذا راوړه ته یو قرآن سوا د دې قرآن نه دا قرآن لرې که او د دې په ځای بل راوړه او بدل ہو یا دې قرآن مجید دی عمدائی خودی کی تبدیلی ہوکا قل تو ورته ووایه پیغمبره چې ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ووایه ندی ممکن زما د پاره دا خبره ان ابدله چې زه دا قرآن بدل کم من تلقاء نفسی د خپل طرف نه ان اتبعو ز تابعداري نه کوم الا ما یوحى الی مگر د هغې چې ما ته وحی کېږي زه د هغې تابع ما انی اخاف ان عصیت ربي زه یریږم که نافرماني وکړم د خپل رب عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لویې نه. دا د دې ترجمه نو وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بَيِّنَاتٍ کله چې اولستی شي په دې منکرینو د آخرت باندې او د نبوت باندې آیاتونه ښکاره زمونږه یعنې نبي علیه الصلاة والسلام ورته دعوت ورکي او تقریر ورته وکي وعظ او نصیحت ورته وکي بیان ورته وکي نو کم کسان چې آخرت نه مني او کم کسان د آخرت نه منکر دي هغوی سوای قال الذین لا یرجون لقاءنا وایي هغه کسان چې امید نه ساتي زموږ د ملاقات دا یې خیال نه دی ګیني چې موږ به د مرګ نه وروستو را ژوندي کېږو او د الله سره به میلاویږو او الله به زموږ سره حساب کتاب کوي. دغه منکرین د آخرت او دغه منکرین د ملاقات د رب وایي ائت بقرآن غیر هذا راوړه یو قرآن علاوه د دینه دا قرآن دی دا ته چې کوم موږ ته وې دا قرآن لرکه او د دې قرآن په ځای باندې بل قرآن راوړه دا قرآن لرې که او بل قرآن راوړه او یا داسې چلو که چې دا قرآن دی وي دا قرآن دی خو په دې قرآن مجید کې تبدیلی وکړه نو دوه خبرې دي یا دا قرآن مکمل طور بدل که تاسو دا ته بچ شئ چې هلکان تا ته ګوري سبق یې پرېښی دی دوی قرآن په ځای باندې تا ته ګوري دی څه کوي قرآن سړي مخې ته پروت دی بل ځای ته ګوري که نه دا ډېر کم نظري ده بیا
چې قرآن غوندي کتاب د الله کتاب د سړي مخې ته پروت دی بل ځای ته څنګه ګوري. نو دوه مطالبې دي، یا دا قرآن د سره بدل کا، دا قرآن مونږ غوسه کړي یو، دا قرآن زمونږ د خدایانو بېعزتي کوي، دا قرآن مونږ ته قمقل او بېوقوفه وایي، دا قرآن مونږ ته کافران او مشرکان وایي، دې قرآن مونږ غوسه کړي، دا قرآن لرې کا. د دې قرآن په ځای باندې بل قرآن راوړه چې هغه داسې قرآن وي چې پای کې دا زمونږ د خدایانو عیب پکې نه وي، زمونږ بېعزتي پکې نه وي، مونږ ته کمقل او بېوقوفه نه وایي، داسې یو قرآن بل راوړه. او بدله، یا داسې وکړه چې قرآن دې عمده وي خو تبدیلي پکې وکړه. د قرآن په کومو آیاتونو کې چې زمونږ د خدایانو بېعزتي شوې ده او په کومو آیاتونو کې مونږ ته بېوقوفه ویلي شوي دي او په کومو آیاتونو پورې کې مونږ پورې ټوکې شوي دي، دغه آیاتونه ته بدل کا، دغه آیاتونه بدل کا. اوس دا خبره چې دوی کوي دا کفار او منکرین د آخرت چې دا قرآن بدل کا، دا قرآن لرې کا او بل راوړه، یا دې قرآن کې تبدیلی وکړه. نو دا خبره دوی څنګه کوي؟ نو کوم خلک امام دغه وایي مولانا شبیر احمد عثماني چې کوم خلک د ګټو نه بوتان سازوي او هغې ته خدایان وایي، هغې د خیر او د شر مالکان ګڼي، دا یې خلکو نه دا خبره لرې نه ده چې هغه پیغمبر له دا اختیارات هم ورکوي چې دا پیغمبر دا کتاب په خپل لاسونو باندې چې کوم دی بدل دي کي او بل کتاب دی راوړي، یا دې کتاب کې دې تبدیلي وکړي. چې څنګه دغه خبره د هغې نه لرې نه ده، نو دارنګې دا ناجایزه قسم سوال هم د دوی نه لرې نه دی. یا دا خبره د ګپ شپ دپاره کوي، ټوکې کوي، استهزا کوي په پیغمبر پسې، استهزا کوي. خدا پته ولګېده چې قرآن د کفارو د سترګو ازغی دی. بس لنډه خبره دا ده، قرآن د کفارو د سترګو ازغی دی. ډېر په منګه کې چې کفارو ته کوم شی بد لګي د الله کتاب قرآن مجید دی، ځکه چې دا قرآن د هغې بیخکني کوي او په هغې باندې ضربکاري کوي او د هغې بېدینو او نشاندهي کوي موږ ته، ځکه دا وایي. او دا یوازې په تیر تاریخ کې نه دي، اوس هم د قرآن منکرین د آخرت د قرآن دشمنان دي. تاسو اورئ پلاني ځای کې په یورپ کې قرآن اوسېدلی شو، پلاني ځای کې چې کوم دی په یورپ کې په قرآن اوسېدلی، دا خلک وایي که قرآن سخت غوسه کړي دي او قرآن دوی سخت خفه کړي دي چې دا مسلمانان چې پر دین باندې داسې کلک دي، دا د دې قرآن وجه ده، دا د دې قرآن وجه ده. لکه مخکې زمانه کې د دې سعودي یو شاو عبدالله نوم یو، هغه امریکې ته تللی او د امریکې هغه مشر بوش چې و، دا بوشان دوه دي، یو بوش او یو یې زوی و، دا دواړو ته به بوشان ویل. نو هغه مخکني بوش سره چې کوم دی د هغه ملاقات و، چې ملاقات یې و نو هغه یو کتاب راواخیسته هغه بوش او دې شهزاده ته یې وویل عبدالله ته چې شهزاده څو پورې چې دا کتاب ستاسو په لاسونو کې زموږ او ستاسو روغه نشي راتلی. عبدالله بیان به یې ورکړی، وایي ما دا کتاب د بوش ته لاس ته راواخیسته چې ما بیرته که قرآن مجید و، چې ما بیرته که قرآن مجید و، او چې په کوم ځای کې د جهاد آیتونو په هغې سرې کیلې راښکلې وې، سرې کیلې پرې راښکلې. جهاد داسې عمل دی که نه چې دا د کفر سرکوبي کوي او د کافران چې ذلیل کیږي او کفر ذلیل کیږي، دا په جهاد باندې ذلیل کیږي. د هندو چې نن ځي او د امریکې سره هلته میټنګونه کوي د امریکې سربراهانو سره د مسلمانانو خلاف، او وایي چې مسلمانان دهشتګرد دي او پاکستان کې دهشتګرد تیاریږي او پلانې دهشتګرد دی او پلانې دهشتګرد دی، دا همدغه خبره ده.
قل تو ورته په جواب کې ووایه پیغمبره ما یکون لی ان ابدله من تلقاء نفسی ممکن ندی ما د پاره زما په تصرفات او اختیاراتو کې دا نشته چې زه دا قرآن بدل کم د خپل طرف نه. ګوره قرآن لري کول او بل قرآن راوړل دا خو ښکاره خبره وه چې رسول الله دا نشي کولی. دا رسول الله صلی الله علیه وسلم نشي کولی. دا خو بالکل پړاګه خبره وه. دا خو بالکل ښکاره خبره وه. خو دا دویمه خبره چې دا تبدیل دی چې قرآن مجید دی په ځای باندې او ته پې کلي راکاږه او دا زمونږ د خدای نو بېزتي چې کوم ځای کې شوې ده په دی باندې سري کلي راکاږه دا تې بدل کا. دا یو قسم د انسان نه کېدی شو. ځکه جواب د دې دی چې قل ما یکون لی ان ابدله من تلقاء. دا بل جواب یې ونه که چې قرآن لرې که او بل راوړه بلکې د تبدیل جواب یې وکړو چې تبدیل هم زما لاس کې نشته زه بدلولو هم نشم کولی. او د دې په دې کې دا مطلب دی چې دا قرآن د ځان اساس کړی دی نو دا لر که بل راوړه. دا قرآن د ځان اساس کړی دی نو په دې کې تبدیلي وکړه. نو وایي ان اتبع الا ما یوحى الی زه تابعداري نه کوم مگر د هغې چې ما ته وحی کېږي. زه خو د وحی تابع یم او بلکې هر پیغمبر د الله چې راځي هغه د آسماني وحی تابع هغه د آسماني وحی مطابق عمل کوي. هغه د ځانه هېڅ کار نشي کولی. او بیا یې وفرمایل انی اخافو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته الله وایي داسې ووایه خلکو ته چې انی اخافو ان عصیت ربي زه یریږم که نافرماني وکړم د رب خپل. دې قرآن کې ګوتې ووهم او پرې قرآن کې تبدیلی راولم نو د الله په خبرو کې تبدیلی کول او د الله خبرې بدلول د دې نه ګناه عظیمه بله نشته. زه یریږم که زه نافرماني وکړم د خپل پروردګار د څه نه یریږم عذاب یوم عظیم د عذاب د ورځې لوی نه چې قیامت دی. قل لو شاء الله ما تلوته علیکم ولا ادراکم به فقد لبثت فیکم عمرا من قبله افلا تعقلون. الله پیغمبر ته وایي پیغمبره دی خلکو ته ووایه مشرکانو ته لو شاء الله که د الله خوښه شوی وی ما تلوته ما به دا نه وی لوستلی دا قرآن په تاسو باندې ولا ادراکم به او نه به ما تاسو پرې قرآن پوهې کړي وی. فقد لبثت فیکم یقینا ما درنګ تیر کړی دی په تاسو کې عمرا من قبله د خپلې زندګۍ نه یو اوږد عمر من قبله مخکې د دعوې د نبوت نه. افلا تعقلون دومره سوچ نه کوئ او د عقل نه کار نه اخلئ چې ستاسو په محلو کې او په کلي کې او ستاسو په معاشره کې یو انسان پیدا شو 40 کاله یا 43 کاله جمهور 40 کاله وایي او بعضې علما 43 کاله وایي خو درست دی چې 40 کاله زه تاسو کې پاتې شوم په دې مکه کې او وړوکی لوی شوم. تاسو زما اصل او نسب پیژنئ زه څوک یم. ما پیژنئ چې په دې 40 کاله کې ما په یو انسان دروغ نه دی ویلي. نن راپاڅېدم نو په الله باندې دروغ وایم چې زه پیغمبر کړی یم او زه پیغمبر نه یم. مالی کتاب را کړی دی او مالی کتاب نه را کړی. په 40 کاله کې ستاسو په معاشره او کلي کې ما په یو انسان دروغ نه دی ویلي نو زه اوس په الله باندې به دروغ ویم. او دا ابو سفیان زوی د حرب دی بخاري کې تیر شوي دي چې ابو سفیان زوی د حرب نه هرقل تپوس وکړو. هرقل ته نه تپوس وکړو ګڼ تپوسونه یې کړي دي ګڼ خو یو تپوس یې دام کړی و چې دی دروغ وایي که نه.
تاسو چېرته په دروغ باندې متهم کړی دی که نه؟ ابو سفیان د کفر د ډلې رئیس په هغه زمانه کې او د کفارو سردارو د ابو جهل د مرګ نه وروستو هغه وایي چې لا دروغ نه وایي، دروغ یې نه دي ویلي. وګوره دروغ یې نه دي ویلي. نو پیغمبر خدا صلی الله علیه وسلم ته الله وایي چې ته دې خلکو ته ووایه که د الله خوښه شوی وی ما به دا قرآن په تاسو نه وی لوستلی ولا ادراکم به او نه به ما تاسو په دې قرآن پوهې کړي وی. فقد لبست فیکم عمره، ما په تاسو کې ګڼ 40 کاله تیر کړي دي. ښه تاسو زه لیدلی ما چې زه یو مدرسې ته نیم تلی، زه په داسې یو کلي کې نیم چې پای کې مدرسه ده، زه په داسې یو کلي کې نیم چې پای کې علما دي. په مکه کې علما چېرته جاهلانو، په مکه کې مدرسه چېرته وه؟ زه داسې یو کلي کې تاسو سره پیدا شوی یم چې تاسو دا الزام نه شئ لګولی چې زه یو مدرسې ته تللی یم ما هلته خط کتابت زده کړی دی او قرائت مې زده کړی دی. په دې 40 کاله کې ما چاته زنګون نه دی مات کړی دی تله مز او د شاګردۍ. څنګه نن تاسو دا خبرې کوئ؟ او بیا ما داسې یو کتاب پیش کړی دی چې دنیا هغې ته حیرانه ده. د دنیا فصحا او بلغا د هغې مقابله د یو حرف او د یو آیات نشي کولی. داسې کتاب ما تاسو ته پیش کړی دی. دا څنګه کیدی شي سوا دې نه چې الله زه پیغمبر احساس کړی یم. افلا تعقلون، دومره هم د عقل نه کار نه لئ. تاسو ګیا خورئ که ډوډۍ خورئ؟ چې ته یو سړی یې نه چې 40 کاله ستا په کلي کې پیدا شو او لوی شو او زلمی شو او 40 کال ته ورسېده او هغه د چا نه ټکې نه دی ویلی او راپاسې داسې فصیح بلیغ کلام دنیا ته پیش کو. داسې کارآمد کتاب، داسې د حکمو او د لطایفو نه ډک کتاب چې دنیا ورته حیرانه ده. دومره هم د عقل نه کار نه لئ. فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بآياته انه لا يفلح المجرمون. فمن اظلم پس څوک دی زیات ظالم دا غچانا افترا علی الله کذبا چې وتړي او ساز کی په الله باندې دروغ. د دین به لوی ظالم څوک چې په الله دروغ وایي او کذب بآیاته یا نسبت د دروغو کی آیاتونو د الله ته انه شانداده لا یفلح المجرمون کامیابی نشي موندلی حقیقی کامیابی نافرمانان حقیقی کامیابی نشي موندلی. حقیقی کامیابی دا ده چې د دنیا او د آخرت دواړه کامیابی سړي ته میلاو شي. نن دا سیاسیان دا ادعا کوي که نه چې دا پلانیان ښه وی او دوی رښتیا شریعت راوستی نو دوی ولې اوسه پورې کامیاب نه شو؟ او هغه دی دغه د دین دشمنان لګیا دی کامیابېږي. نو دا خو کامیابي نه ده که نه، دا خو ناکامي ده. حقیقي مفسرین دې سره لګی او مولانا شیب احمد عثماني ورسره دا لګولي دي چې لا یفلح المجرمون یعنی معنا دا ده فلاح حقیقي نشي حاصلولی مجرمان او نافرمان. ظاهري او دنیایي کامیابی به حاصلی د دیندارو د دین پسندو خلکو په سټونو باندې به ډېر د پاسه ناست دي، لیکن حقیقي کامیابی خدا ده چې فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور. نو پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم وای فمن اظلمو پس څوک دی زیات ظالم، یعنی نشته لا احد اظلمو، نشته یو تن ډېر لوی ظالم د هغه چانه چې وتړي په الله باندې دروغ،
چې زه به ووایم چې زه الله پیغمبر کړی نه یم او زه به هم زه د الله پیغمبر یم، نو دا خو په الله باندې دروغ تړل شو. او د دې نه په دنیا کې لوی ظالم بل نشي سازېدلی، لوی ظالم د دې نه بل نشي سازېدلی چې په الله دروغ تړي. او یا د الله آیاتونو ته دروغ وایي چې دا د الله آیاتونه نه دي. د الله آیاتونه دي خو دا زمونږ په باره کې نه دي راغلي، دا د الله آیاتونه دي خو د دې زمانه تېره شوې ده، د دې زمانه تېره شوې ده، وخت یې تېر شوی دی، دا زاړه شوي دي، دا پرسوده دي، دا ټول تکذیب د آیات الله دی. انه لا یفلح المجرمون، شان دا دی کامیابی حقیقی نشي موندلی او ملاویدلی مجرمانو نافرمانو خلقو ته. ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السماوات والأرض سبحانه وتعالى عما يشركون. ويعبدون من دون الله، دا مشرکان عبادت کوي سوا د الله نه، ما د هغه بوتانو او شینو لا یضرهم چې نه دوی ته ضرر رسولی شي ولا ينفعهم او نور ته پیدا رسولی شي. دوی د داسې چا بندگی کوي او د داسې چا عبادت کوي چې هغې نه دوی ته خیر رسولی شي او نه ورته شر رسولی شي. اوس بت کې نه خیر شته دی او نه شر شته دی، بلکې که څه شر دی نو هغه د خیر نه زیات دی. او که دوی ته به تا وویلې چې یا لکه دا د ګټې نه تا په خپل لاس ساز کړی دی، ته کې د خیر او د شر څه دي؟ دې ته څنګه خدایان وایي؟ د دې څنګه عبادت؟ نه نه جي دې ته موږ خدایان نه وایو، دته موږ خدایان نه دي ویلي. دا اصل کې د الله نیازبینان دي او الله ته نږدې دي، دا الله ته به زمونږ سپارش کوي، موږ به د الله نه خلاصوي. او یقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وای مشرکان دا غیر الله دا زمونږ سپارشیان دي په نزد د الله باندې، دوی د الله رب العزت په دربار کې موږ له سپارش به کوي، دنیا کې به موږ لپاره سپارشات کوي او په قیامت کې به راله سپارشات کوي. اوس جواب دا دی چې ښه تاسو داسې یو خبرې خبر الله ته ورکوئ چې نه اسمانونو کې شته او نه په ځمکو کې شته، داسې یو خبره چې نه اسمان کې شته او نه ځمکه کې شته، د داسې خبرې خبر تاسو الله ته ورکوئ چې دا الله سره شریک دی. الله سره شریک چېرته دی؟ قل ته ورته ووایه تنبئون الله، آیا تاسو خبر ورکوئ الله ته بما په هغه خبره لا یعلمو چې الله پې پویه نه دی په اسمانونو کې او نه په ځمکو کې. د الله په علم کې نشته، نو کوم شی چې د الله په علم کې په اسمانونو ځمکو کې نه وي نو هغه نه وي، نو د الله سره شریک نشته دی. سبحانه پاک دی الله د هر قسم کمونه، وتعالی او پورته دی الله عما یشرکون د هغې نه چې مشرکان یې د الله سره شریکوي. دا د آیاتونو ترجمه وه او مختصره غوندې تشریح وه. دلته یو څو خبرې مخې ته رالي. یو دا چې من الدعوة الى الله تلاوة آیات القرآنیة علی الناس تذکیرا و تعلیما، ډیره بهترینه خبره دا زده کوي. وی په دې آیاتونو کې دا خبر راله چې د دعوت الى الله نه د الله آیاتونه لوستل، قرآنی آیاتونه په خلکو باندې لوستل د پاره د تذکیر او د تعلیم، یعنی ته چې د الله آیاتونه چاته د تعلیم په شکل ښې
یا د وعظ او د نصیحت په شکل باندې چاته پیش کې دا دعوت الله دی. دی وجنه د قرآن درسونه به کوئ چې ژوندي یئ د آخري سلګۍ پورې به د قرآن درسونه کوئ خلکو ته. د دې نه لوی دعوت الله بل نشته چې خلکو ته قرآن پیش کوي او خلکو ته د قرآن مجید تعلیم ورکوي. او دویم دا وبيان ما كان عليه مشركين من تعنت وجحود ومكابرة چې مشرکان د قرآنی دعوت په مقابله کې د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم سره کم تعنت کو. تعنت دی ته وایي چې دی د دانستی او سړی خبره نه مني او تپوسونه غلط تپوسونه کوي او غلط سوالونه کوي، دی ته وایي تعنت. او جحود وایي انکار ته، او مکابره دی ته وایي چې حق سړی وپېژني او نه مني. او دریم کون النبی صلی الله علیه وسلم عاش 40 سنة کېدل د پیغمبر خدا پر آیاتونو کې راله، کېدل د پیغمبر خدا چې دی اوسېدلی او 40 کاله او لم يعرف فيها علما ولا معرفة، نه دته په دې کې علم معلومو پر 40 کاله کې او نه څه معرفت میلاو. ثم برز في شيء من العلوم والمعارف، بیا پورته شو پیغمبر خدا مبارزه او مقابله شروع کړله په هغه علوم او معارفو کې چې د هغې نه اوچت بل علوم او معارف نشته دی. او چار دا لا احد اظلم من احد الرجلين، نشته دی یو تن لوی ظالم د دو قسمو خلکو نه. دو قسمه خلک ډېر لوی ظالمان دي. رجل یکذب علی الله، یو هغه سړی چې په الله دروغ وایي، پیغمبر نه وایي زه پیغمبر یم. وآخر یکذب الله، او دویم بل دا دی چې هغه تکذیب کوي د الله رب العزت د آیاتونو. او پنځم دا ابطال دعوه المشرکین، نو مشرکانو دا دعوه باطله ده چې ان آلهتهم تشفع لهم عند الله یوم القیامه، د دوی دا خدایان به د دوی دپاره شفارس په ورځ قیامت کې، دا دعوه باطله ده. او شپږمه ده چې بیان سبب عبادت المشرکین لآلهتهم، په دې آیاتونو کې دا ذکر شو دا مشرکان د بوتانو عبادت ولې کوي. هو رجاؤهم شفاعتها لهم، په دې امید باندې عبادت کوي چې دا بوتان به دوی دپاره د الله په نزد باندې سپارش کوي. واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین. دعا وکړئ یا الله موږ